په تاسو د دې سړي خېټه وګورئ چې هغه داسې شوی لکه سړي چې د غوی نه چربي وباسي، لکه داسې پچړو. ډارې کې دی نه چربي وباسلې ده، نو یو غټ کویې پکې جوړ شوی دی. دا غریب بیا څو کاله انفیکشن پس او وینې او نومونه بیا د دې کور والا چې کم پریشانی حالات کې وو. سم ٹائم یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بیچ میں سے پھٹ نہ جائے، اس قدر ہم لوگ پریشان تھے. څومره غټه کنده پکې جوړه ده او دې نه دننه کلمې دي، جګر دی، ډېر اهم اعضا دي. که انفیکشن د دې تقریبا انفیکشن کنټرول کېدو چرته هغه په ویلچیر کې روان زه تللی نه شم سفر، نو په مینا ته چې موږ راوځو بس ویلچیر هم مات شو. هغه د 186 کیلوګرام وزن چې سړی چا کرے میلمه شي نو عام کټو کورسۍ کې کینولي نشي. ستاسو قصه خو هلته هم ډېره ګرانه چې سم چوانې ته جوړ شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سره په څنګ کې دا ولاړ یو سړی د پنجاب نه راغلی دی، مخې تاسو ته نه ښکاري. د سره تړلې یو داسې واقعه ده چې هغه د اکثرو خلکو سره شوې ده. نن موږ په دغه باندې رڼا چو تاسو په یو چې د چا مو ټاپه وي نو تاسو به چاله ځئ. کم یو سرجن دی، کم یو بیریټک سرجن چې په دې کار پوهېږي. ښه مختصر ته یو خبره کوم. اوس په تاسو د دې سړي خېټه وګورئ چې هغه داسې شوی لکه سړي چې د غوی نه چربي وباسي، لکه داسې پچړو. د غریب اوس اپریشن وکړو په ډاکټر مشتاق رضی صاحب او لږه ساه یې واخیسته. ډاکټر صاحب یو جهان مننه، ډایرکټ په دې مریض له راشو، د سره څه شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا رور د پنجاب یو علاقې سره تعلق ساتي. د موربیډلی اوبیز و. موربیډلی اوبیز دې ته وایي چې د دې وزن تقریبا 148 کیلو 155. نو دې دپاره بین الاقوامي سطح باندې چې کم مستند طریقه ده هغه لیپراسکوپ یعنی د وړو وړو سرو په ذریعې سره د دې بیریټریک سرجري کول چې په هغې کې نشان هم نه ښکاري. نو دا یو داسې سرجن په نوم باندې په لاس ورغلی دی چې هغه بیریټریک سرجن نه و. نو هغه سوچ دا کړی دی چې دا بیریټریک سرجري خو دا خو ډېر اوږد کار دی، دې ته خو میاشتو انتظار کوي. زه لږ ډایرکټ پروګرام کوم. ډارې کې دی نه چربي وباسلې ده، نو یو غټ کویې پکې جوړ شوی دی. دا غریب بیا څو کاله انفیکشن پس او وینې او نومونه بیا د دې کور والا چې کم پریشانی حالات کې وو څه هغه غریب خرڅ کړل. د ده د خېټې د حالت څه دی؟ ډاکټر مشتاق صاحب به تاسو ته په خپلو ښایي راځئ. عوام رهبري دپاره ګوره دی رور نه دا چربي دلته وباسلې ده. څومره غټه کنده پکې جوړه ده او دې نه دننه کلمې دي، جګر دی، ډېر اهم اعضا دي. که انفیکشن د دې تقریبا انفیکشن کنټرول کېدو چرته بیا ماله راغی چې ماله راغی نو 135 کیلو وزن یې و. نو اوس چې کوم دی که ته سوچ وکړې دا ګورې د وړوکې غوندې تور غوندې ډاټ ښکاري. دا زموږ سرجرۍ دي. یو وي سمارټ ورک، یو وي هارډ ورک. دا سمارټ ورک دی. پوزې باندې څوک ډوډۍ نه خوري، په خولې خوري. دا چربي وباسل داسې دي لکه په پوزه روټۍ خوړل. ژوند دې خدای بچ کړی و. بیا چې ماله راغی نو تاسو ته زما د ټکونه پته لګي، پته هم نه لګي چېرته ماشي چیچلی دی او که څه دی. نو دا ځمکې او د اسمان فرق دی. عوام دپاره صرف زه دا ویل غواړم چې بیریاټریک سرجري دا د دې مستند طریقه علاج دی، نه کې ډایرکټ چربي وباسل. ډاکټر صاحب یو خبر بله کتونکي ګوري چې دلته خو کلمې وي، نو ډېر اعضا وي، هغه څه شو؟ نو زه د حکومت پاکستان د وقت حکمرانانو ته حیران یم چې دا انسان دی اشرف المخلوقات دی، څه سروې نه دی چې دې سره دا طریقې علاج چې دا په پوره دنیا کې ریکګنایز نه ده او دا یو سرجن دی هغه دا کوي. نو پکار دی چې د هغې خلاف کاروایي وکړی شي او زموږ 24 کروڑ عوام صحت سره د لبې نه کوي. ډېره مهرباني. آپ سے ایک دو باتیں کروں گا. آپ نے یہ آپریٹ جس بھی ڈاکٹر سے کیا تھا، یہ چربی نکالنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد کمپلیکیشن کیا ہوئی؟ اس کے بعد نا 2 سال مجھے نا اس میں سے پانی آتا رہا. پھر میں نے نا پھر دوبارہ آپریشن کروایا تو کسی اور ڈاکٹر سے نا یہاں سے ماس اتار کے نا تو اس نے ادھر پیچ لگائے ہیں.
تو پھر کچھ جا کے نا 2 سال بعد میں کچھ بہتر ہوا. اور اس میں ایک صرف اردو میں ایک بات کروں گا چونکہ اکثریت پاکستان میں اردو جانتے ہیں کہ دیکھیں بیریاٹرک میٹابولک سرجری چھوٹی چھوٹی سوراخوں کے ذریعے ہم الحمدللہ 15 منٹ سے لے کر 25 منٹ تک سرجری کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا انفیکشن ریٹ 0% ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ کے آپریشن کے بعد مجھے انفیکشن ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ والا جو طریقہ انہوں نے کیا ایک تو دنیا میں کہیں ریکگنائز نہیں ہے, کوئی سرٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے. یہاں پہ جو خاتون میرے ساتھ کھڑی ہیں وہ ان کی وائف ہیں اور یہ کچھ بتانا چاہیں گی کہ اس آپریشن کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا تکالیفیں رہی ہیں. جو خاتون کھڑی ہے اس کا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, ہم نے اس کو بلر کیا ہوا ہے. بہن, یہ اس آپریشن کے بعد جو تکالیفیں رہی ہیں اور جو آپ نے سہی ہیں براہ راست وہ کیا کیا تھی, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. ظاہرہ آپ نے جس طرح دیکھا ہے ان کو کہ ان کا حال کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کیا تکلیف نہیں ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو. تو 2 سال تو ایسے رہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وہ جو تھے نا سرجری کے کٹس وغیرہ وہ بالکل ہیل نہیں ہو رہے تھے, اور ہم نے ہانگ کانگ سے ٹیوبس منگوائی ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے, لیکن وہ پھر بھی نہیں ہوئے. اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں خطرے والی بات لگی وہ یہ تھی کہ جتنا یہ ان کا ہول ہوا ہے نا پیٹ کے اوپر, یہ اب ان کا ویٹ تو گین ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح ہی ٹائٹ ہوتی جا رہی تھی اسکن ان کی. اب ہم سم ٹائم یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بیچ میں سے پھٹ نہ جائے, اس قدر ہم لوگ پریشان تھے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ جب ڈاکٹر صاحب سے میرا ہوا نا کانٹیکٹ, تو میں زیادہ اسی بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ یہ نہ ہو کہ ویٹ تو ان کا مزید بڑھ رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ان کو اللہ معافی دے کچھ ایسا ہو جائے. پھر یہ لیٹتے تھے نا, تو اگر ایک کروٹ پہ لیٹے تو دوسری پہ لیٹے, ساری رات یہ نہیں سو سکتے تھے. ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب جب سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہمارا تو رواں ڈاکٹر صاحب کو دعا دیتا ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی کہنے سننے والی بات نہیں, ہم پہ تو وہ بیتی ہے تو ہم بتا رہے ہیں. اس آپریشن کے بعد جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کروایا, میں کہتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ایک نئی زندگی ملی ہے. دا ښکلی مکی صاحب دی جی, او وزن یې ډېر زیات و, 144 و, او زما خیال دی چې اوس یې وزن ډېر زیات کم کړی دی, او دوی سره خبرې اترې کوو. مکی صاحب نوی ژوند دې مبارک شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خو ستاسو ډاکټر صاحب ډېر مشکور یم چې تاسو راوغوښتم. مخکې زما کیجي چې و هغه 143-44 و, اوس 98 ته راغلم, خو ډېر تکلیف نه پس ډېر زیات خوشحاله یم اوس او ډېر ښه محسوسوم. یو خبر راته کوله د خلکو ته موږ مکی صاحب تاسو وایي چې د آخرنۍ حج مې کو 28 نو ویلچیر مات شو. زه څه و چې تېر کال چې کم حج تېر شوم په دې کې ما سره زما بچی ابوبکر عمر, نو زه نه شم تللی, خو هغه ویل چې بابا موږ سره به لازم ځي, نو زه هغه په ویلچیر کې روان, زه تللی نه شم سفر. نو په مینا ته چې موږ راوځو بس ویلچیر هم مات شو, نور سفر مې نه شو کولی. او بیا مې مینا ته هغه چې پیل روز باندې شیطان ما نه شو ویستو, خو ډېر په تکلیفه شیطان ما بیا ویشتی و. یو خبره زه بله کوم چې دا اوس کم نوی ژوند دی, تاسو چې اوس لاړ شئ, یقینا چې تاسو هلته چې کم خدمات دي په ډېر په ښه طریقه باندې سرته رسوئ. زه دا وایم چې دا وزن ولې زیات شي؟ نو بس دا خو بې احتیاطي چې کوم خلک موږ ډېر بې احتیاطي وکړو خوراک کې, او دا مشروبات به هم په سعودي عرب کې ډېر څکل, خوراکونه هم کول, په ځواني به نه وپوهېدو. الحمدلله اوس دوباره بیا ځواني راغله. مکی صاحب عمر قدرمنو ډېر زیات کم دی, کم عمره سړی دی, او د دې نه پس کله دا تقریبا څونه مو کم کړي, 45 کېجي مو کم کړي, 46 او جی, نو څلور کم 50 کیلوګرام وزن لاړ شو, نو واپس بالکل سمارټ شو. او دې پر روان که 2 میاشتې پس د مکی صاحب انټرویو کوم دی نه نور هم سمارټ شوي. ډاکټر مشتاق اورغزی بس مولانا صاحب چې کوم دی قاری صاحب په 20 منټو کې د پوره د ژوند سودا وکړه, یعنی 20 منټ پروسیجر سره د دې پوره ژوند ښه شو, او 46 کیلو وزن یې کم شو. نو د دې خو دا لکه دا خو لا اوس هم د به ووایم چې غوټۍ ده, او خزان پې راغلی و, پاسېدی نه شو, مونځ او دس عبادت خو خود پرې د خپل بچو یعنی هېڅ ته ټایم نشي ورکولی. نو ماشاءالله اوس خو چې دی راغی نو داسې ښکلی ښکاري چې سم چوانې ترې جوړ شوی دی. دا مرګري چې دی نو
د ده وزن و 186 kg. نو تاسو وګورئ جی چې 186 kg تصور وکړئ اسې دا تصویر چلیږي او الحمدلله دی تر شوی کال له ډاکټر مشتاق او رضی نه اپریټ کړه او اوس ماشاءالله اړو لګي نه یعنی که دې چاته ونی وي چې ما اپریشن نه دی کړی نو څوک هم نه مني. دوی سره خبرې ترې کوم خو دا ټولې خبرې به د ډاکټر مشتاق ترڅنګ کوو. راځئ جی راځئ جی. د مدرسې د جمعه سره تړلې سړی وي بالکل سره خو دا ممبر هم داسې سیدار جوړ کړی ځکه لرګي خو تا ته ټینګېدو نه جی د سنگي مرمرو هم جوړ کړی نو څه مجبوري وه. نو دا ما تاسو تصویران کتل نو دا خو تڼۍ بندولم تا ته بګران بس ډېر تکلیف و جی چې کپړې مې اخیستې نو 2 جوړې مې اخیستې 8 میټره نو هغه خو دکاندار به خرڅولې نه وي 2 چاله پرېږدي نو بس مشکلات ډېر دا د 186 کیلوګرام وزن چې سړی چا کرے میلمه شي نو عام کټو کورسې کې کینولې نشي ستاسو قصه خو هلته هم ډېره ګرانه دا اوس پدې مې پیکه په خدای باور که په سړي سم چې چل کېږي نو دا بس تاسو بس کوو جی بس بګو پراتو سوچیه سې ډېر شیم دی که نه خزه الله در باندې اسانه کړي. څونه وزن کم الحمدلله شپږو میاشتو کې زما 56 کیلو وزن کم شو او ډاکټر صاحب زه ډېر زیات مشکور یم او زه ډېر بره حالت کې وم. بالکل زما خو ټول تعلق د امامت سره مدرسې سره مضموط خو رانه پاتې و او بس ویل چیر او کورسۍ کې مونځ تګ راتګ بس بالکل نور ذهني دغه شی وم بس ما ویل یاره بس نور ژوند نه کوم دنیا کې بس الله ډېر رحم وکړ ډاکټر صاحب سره ملاقات وشو او د الله فضل سره بس اسباب الله برابر کړ. یقین یو خري تپوس دی نو بیا به ډاکټر صاحب له وځي د جمعه تلوا ډېر راځي خوړه به یاره جی حلوا شیخ صاحب سره بیا چې ګپو لګو ښه مشتاق دلته تشریف راوړی ما چې لږ سره ګپو لګو چې او عمر هم ډېر کم دی که نه چې ماشاءالله 30 ماشوم بچی دی معصوم بچی دی. خبره دا ده اسې یو خبره کوم یوسف جان لاله تاسو خامخا د حلوا مولیانو سره تړلې ده که نه لکه زه هم داسې زما هم زه دا وایم زه هم داسې نیمچک غوندې مولیا یم که نه نو خبره دا ده چې یقین وکړه نن سبا چې کوم د حلوا لکه عام خلک هم ډېره زیاته خوري دا نه چې دا هر سړی خوري. راځو مولانا صاحب ته د دې شوګر 300-400 کې چلېدو د دې والدې محترمې هم شوګر د دې خویندو هم شوګر ما د دې د والدې او د خوراکۍ دروړو سرجري وکړه د اوبیسټي د موټاپې که د شوګر دواړه پکې رالل چونکې وزن هم زیات و او شوګر ماشاءالله والدې پرون چې مونږ ټیسټ وکړو بالکل 5.4 ته راغلی دی شوګر 5.3 ختم شو شوګر الحمدلله او دغه شنه د دې دغه شوګر یو او اوس ماشاءالله اوس شوګر ختم شو ټیسټ مو لوګو خو مې چې مولانا صاحب دا مطلب نه دی چې بس ته بس بیا شروع کې د سره نه او کیسور وباسي پټی تکی او خره ګوره زم سټې موټه چې د تالوي لاړ شو پرې سره الوا په یو خراټ او نو ماشاءالله دی چې کم دی کنه خدای پاک ډېر خپل هایټ ور کړی دی خو هغه هایټ لکه پټشه په دې غټوالي کې او ماشاءالله اوس چې وګورئ نو بس خو صحتمند شوی دی ډېر ښایسته شوی هم دی. نوی ژوند دی مبارک شه شیخ صاحب او کم عمره دی زما دایم ماشوم دی زما نه 20 کاله کشر دی ځکه مې ورسره ګپو لګاو ځکه مې ورسره ما نه 20 کاله کشر دی یو ښکلی ژوند دی ترلاسه کړ او دی چې کله دکاندار تو دی بجازي ته کله وی چې داسې سوټ کټ کړه لکه د عام سړي سوټي یقین وکړه په غرض د دې شیخ صاحب اختر و د صحت خیال ساته دا وخت موږ سره یو مریض بل هم شته ستاسو نه وزن السلام علیکم زما وزن په سٹارټ کې 160 و اوس الله شکر زما وزن 108 راغلی په 6 منثs کې نو تقریبا 52 kg وزن زما لو شوی دی. لګي خو نه ډاکټر مشتاق صاحب خو بس لاس چلولې دی ماشاءالله لګي نو دا دومره وزن دی ولې زیات شو ما چې کوم زما کنه بایبات و زما بد نه وزن زیات و بیا غنه بعد کما لګ شاته به مس کولې اب زما بوډي باندې به لګیدو خوراک خو به سم لګیدو اغنه بعد بس بیا کلګیو بس کلکشن خو لګیدل سلولي وزن اخر سو ته لاړې 160 لور رسیدو 160 چې په 160 kg کې سړی منډه وي نو څنګه بس هغه بس داسې لکه ودرېدلې دی یو خو چې سلو ګرځل یو درېدل دا چې دومره وزن زیات شو نو به در سبل کټ جوړ کړو که ته به څنګه سملاستېدل ناسته ولاړه
ستاسو سپیشل ارینجمنٹ کړو 160 خو ډېر غټ شی دی. سپیشل ارینجمنټ به دا و چې بس یو سپیشل بیډ مالا جوړو هغه کې سره به زوم څوک که بیا کا آوټینګ خبرو کی نو زه به خپل فیملی سره نه کېناستم بیل به کېناستم ولې چې یا به ما سره راتلل نه او نه زه نه به سره کېدو. ته به چې ته بس ګاډي ته ختې؟ بالکل نه ولې چې ما لا پته وي چې زه پکې راتلی شم په سټ باندې هم نشم راتلی نو مس بیا ما بالکل خپل فیملی آوټینګ او فیملی ګیدرینګ بالکل ما بند کړو کور کې زه څه دا راته ووایي چې ته کوټې په چت ختلي؟ چې کله وزن زیات و کلم نه اوس الله شکر دی چې ضرورت شي وخېږم. ماشاءالله اوس خو دونه ښکلی شوی دی چې زه وایم چې چا له تصویر وګوري که نو په پټو سترګو به انشاءالله کېږي. کوششي ته ودرېږي او ښه لګي تصویران چې ویټ زیات ما بالکل باسل بند کړو نه فیملی سره چا سره بس بالکل په سیټ باندې ودرېږم. اوس وزن الله شکر دی کم شوی دی فیملی ګیدرینګ کې فوټو یې زما یې پکې هغو سازوم نو بس. ډېره مهرباني ډاکټر مشتاق اور عزیز تاسو ډېره مهرباني. همدا ښکلا ده که نه صاحبه الله تعالی او د انسان ډېر زیات ښکلی پیدا کړی. د خپل بدن خیال ساتئ د اعتدال نه بهر مه وځئ ورزش کوئ مناسب خوراک کوئ او که کله داسې یو موټاپه راشي لکه چې څنګه سات غونډه کې ماشوم په ماشوموالي کې 166 ته ورسي نو هلته کې ژوند فل سټاپ شو. او قدرمنو بیا که چېرې داسې مسله راشي نو داسې خلک شته چې هغه تاسو ته د نوي ژوند لار کولاولی شي. یو جهان مننه.